ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير صدق الله العظیم. دا سورہ مجادلہ دا د نبی علیہ السلام په دې مجلس کې به منافقان کې ناستل، یهود به کې ناستل او هغوی به د پیغمبر خدا د بیان په دوران کې یو بل سره په غوږ کې به پټې پټې خبرې کولې او دا به ویل چې دا څه لیوني ورته راټول شوي دي او ته دې ته وګوره داسې دا غوږونه ورته تکیه کړي دي او داسې دا خبرې اوري او دا خبرې خو څه دونه وزني خبرې نه دي او دونه قیمتي خبرې نه دي لکه دا دوی چې ورته په کومه تبه باندې ناست دا یو بل سره به دا خبرې کوي او دا پیغمبر چې د خپل مرګرو ته کمې خبرې کوي دا خو ټولې نه کېدونکې خبرې. نو په سوره نساء کې د دې نه مکمل ممانعت راغی چې دا قسم سرګوشي او دا قسم ته مشورې او یو بل ته په دې غوږ کې دا پس پس کول دا به بلکل نه کوئ. خو چې د چا فطرت خرابي او د چا خوی خرابي نو که هغه ته هزارها نصیحت کوونکي نصیحت وکړي اب هم هغه د شیطان چې په کومه لمه باندې او په کم تار باندې ځان سره تړلی دی دی به هم هغه شیطاني لار باندې وځي. که دا ټول قرآن ورته خلاص کړي بیا په هغه باندې څه اثر نه کوي. نو دلته الله رب العزت چې دا فلیتان یهود او منافقان د دغه سوره نساء په آیاتونو باندې عمل نه کول او د هغې خلاف عمل کول دوی جاري وساته. بیا د پیغمبر خدا مجلس کې بیا هغه پوس پوس کول یو بل څه په غوږونو کې خبرې کولې. نو الله رب العزت دوباره دا حکم دلته فرمایو الم ترا ته نه ګوري. دلته دا رویت بصري نه دی د سترګو بلکې دا رویت علمی او قلبی دی ته وایي او په علم ترا کې مخاطبه هر هغه چا سره ده چې قرآن وایي چې دا قرآن راوالی او کم سړی م وایي نه عام مخاطبه الله تعالی کوي. علم ترا ایها السامع ایها القاری آیا ته نه پوهېږي ای د قرآن لوستونکیا اے د قرآن اوریدونکیا په دې خبره ته پوه نه یې چې ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض یقینا الله پوهېږي په هغه تمامو خبرو چې د اسمانونو په ګهرایو بلندو کې تللي دي و ما او په هغه تمامو خبرو چې د ځمکې په هغه لاندې جوړو هغه پنهان او د تیارو ځایونو ته تللي دي دا ټولې الله ته معلوم. نو چې کله تمام د اسمانونو تمامې خبرې او د ځمکو تمام کارونه او خبرې د الله په علم کې دي نو د منافق دا پوس پوس یو بل ته په غوږ کې کول دا به د الله نه څنګه پټ شي. یا دا منافقان او یهود چې د اسلام خلاف کوم میټینګونه کوي او د اسلام خلاف کوم منصوبې پاس کوي ولی الله د دین خبر نه دی. یاد ساتئ ما یکون من نجوا ثلاثه
نه موجودیږي یو جرګه د دریو کسانو چې چرته په دنیا کې یو درې کسان کینی او پټه جرګه کوي او پټه مشوره کوي الا هو رابعهم مگر څلورم به الله وي اولا خمستن د پنځو کسانو یو جماعت هغه به مشورې او میټنګونه به نه کوي الا هو سادسهم مگر الله شپږم ورسره الله او ولا ادنا من ذلک د دینه د کمو کسانو میټینګ او ولا اکثر او د دینه د زیاتو کسانو میټینګ کاغه د 2 کسانو میټینګي دا کم دی او کاغه د 10 کسانو میټینګي دا اکثر دی الا هو معهم مگر الله بدوی سره دی باندې اجماع د علماء دا چې دلته د معیت د الله نه مراد معیت بالعلم دی یعنی معنا دا ده چې الله ارز حاضر ناظر دی دا الله رب العزت نه هیڅ شی پنهان او هیڅ شی پناه نه دی هر شی دغه علم دی علم سره په هغې باندې علم د الله محیط دی الله تعالی په هغې باندې پوهیږي او دلته د دریو کسانو جرګه ذکر کړه او د پنځو ذکر کړه د دین د کمم ذکر کړه او د دین د زیاتم ذکر کړه چې هر څومره خلک او هغه یو میټینګ کوي یو جرګه کوي نو الله به د هغې سره موجودي او د الله علم به موجودي د دوی هیڅ خبره د هغې نه پناه نه ده د الله نه که دی پټی د پیغمبر نه به پټه کي پیغمبر عالم الغیب نه و د صحابو نه به پټه کي چې لوی اولیاء عظام دي هغې په غیبو باندې نه پوهېدل لیکن د الله رب العزت نه هېڅ څوک نشي پټولی او دا ثلاثتن ټکې دې دپاره ووایه چې د دریو کسانو نه کمه جرګی نو دا مفیده نه وي ځکه چې 2 کسان ته جرګه مقرر کړي او د یو رای شو د بله رای شو فیصله وشوه نه فیصله ماته شوه نو د ترجیح دپاره په شریعت کې د جرګې به طاقي او د 2 نه وروستو طاق چې راځي نو هغه 3 دي طاق خو پېژنئ که نه د 2 نه وروستو چې کوم طاق راځي نو هغه 3 دي او د 4 نه چې کوم طاق وروستو راځي نو هغه 5 دي او د 6 نه چې وروستو راځي نو هغه 7 دي او زه ورپسې رسي په دې وجه باندې قرآن کریم دا 2 لفظونه خاص کړه چې د 3 کسانو جرګه یا د 5 کسانو جرګه ځکه چې په جرګه کې تقوالی دا ډېر بهتر دی ځکه چې هلته به طور مثال 3 کسه دي د یو رای شو د بله رای شوه چې د 3 رای د چا سره ملګرې شوه بس فیصله به په هغې باندې کېږي 5 کسان دي 2 یو طرف ته یو رای پیش کړه 2 بله رای پیش کړله دا یو چې دې 2 سره ملګری شو دوی وګټله او که د دې سره ملګری شو دوی وګټله د دې وجې نه به طاق به را همیشه لپاره کوئ دا بله خبره ده چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله وفات کېده او په شهادت باندې رسېده نو هغه د 6 کسانو جرګه مقرر کړې وه د 6 کسانو او ته خو وایې چې 5 وی نو د هغې 2 خبرې دي یو خبره دا ده چې دغه 6 کومه جرګه چې شورا چې کومه حضرت عمر مقرر کړه دا 6 کسان 10 مبشره دي او په دغه وخت کې د حضرت عمر په ذهن کې د خلافت دپاره اهل ترین کسان دا 6 دا 6 ځکه یې د 6 کسانو جرګه مقرر کړه او دې کې حکمت او نکته د حضرت عمر دا وه چې دا 6 کسان دي نو چې د 3 رای یوه شي او د 3 بله شي نو دا خو بیا ادا کېږي د دې وجې نه بعضې روایاتو د حدیث کې دا راغلي دي
چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبر هم کړې وه مرګرو کو مناسب ګڼئ نو عبدالله ورسره والی زما زوی په دې جرګه کې اگر چې خلافت دغه نه دی کشر دی او که مناسب ګڼئ نو دا عبدالله در سره والی نو بیا هم وشولې هلته بهرحال خبره دا نکتې دي چې دا مفسرینو حضراتو د قرآن فهمۍ دپاره زموږ او ستاسو مخې ته دلته ایښي دي تاسو چې بیا ګره تفسیرونه ګورئ دا به ستاسو مخې له به راځي اینما کانو کوم ځای کې چې دا جرګماري که د دنیا په کومه کونه کې او په کومه حصه کې دا جرګماري اینما کانو معنا دا ده او ثم ينبئهم بیا به خبر ورکي الله دوی ته بما عملو په هغې چې دوی څه عمل کړی دی په ورځ د قیامت باندې چې تا کم میټینګ کړی دی کومه منصوبه یې کړې ده کوم دوراني جرګه یې کړې ده کومه دوراني فیصله دې کړې ده په دې پوه شه چې الله به ستا دا عمل ستا مخې ته راولي او تا سره به په دې باندې الله محاسبه کوي په قیامت کې ان الله بكل شیء علیم یقینا الله په هر څه پوهه دی دا دې دلیل شو چې د الله نه هیڅ شی پټ نه دی لکه کل دې ته سور د موجبي کلي وایي هیڅ شی د دې نه بار نه پاتې کېږي نو داسې یو شی په اشیاو کې نشته چې اگر د الله د علمي محیط نه باري هغه کلیات وي او که هغه جزیات وي د دې وجې نه حکما د یونان هغه هم ګمراه شوي وو نو هغوی به دا خبرې کولې چې الله عالم بالکلیات دی خو عالم بالجزیات نه دی نو قرآن رد وکړو چې دروغ وایي د یونان فلسفیان په آینده زمانه کې به دروغ وایي ته ورته ځان ته کړه که ان الله بكل شیء علیم الله په هر څه باندې پوهېږي په کلیاتو هم پوهه دی او په جزیاتو باندې هم پوهه دی خدا و تاسو ته یو خبره کومه ته به د یو سړي رد هله کوي چې د هغه مطالعه وکړي نو ته به د یونان په حکماو باندې او په منطقیانو باندې هله مؤاخذه کولی شي چې هغوی هغه خبرې زده کړي او بیا یې ورد کړي په دې پوهېږئ که زموږ یو استاد نو هغه زموږ شر حکمت ویو نو هغه به د اول نه جلال الحق نوم یو او په دې تنګي کې و نو هغه به د اول نه اعتراضونه پرې شروع کړو ما ورته وویل چې جي چلو که چې دا کتاب موږ ته ووایه نو بیا وران که خو موږ خو بې پوهه که که نه ته د اول نه په اعتراضونو شروع کړې نه اول موږ په دې پوهه که بیا یې ورانوه په دې پوهېږئ که نه نو ته به یو شی هله ورانې چې ته پوهېږې تا له د هغې د جوړېدو چلم درځي د دې وجې نه منطق به هم وایي او حکمت به هم وایي هله به پوره مولیان سازېږئ که نه بیا به نیمګړي غوندې مولیان یئ او بیا به څوک درته وایي دا کتاب وایي یاره جي دې کې ما معاف کوي ما دا کتاب وایي جي ما دې کې معاف کوي په څه کې دې معاف کړمه ته څه مولا شوی یې چې ته دا کتاب نه شي ویلی مولا خو دې ته وایي چې هر کتاب به وایي خبر میں استا صدا کولا الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى نګوري آگے کسانو ته چې منشوي دي د جرګونا په سورې نساء کې دا منع راغلی هلته وګورئ تاسو ثم يعودون لما نهوا عنه بیا واپس کېږي دوی او یعودون مضارع صیغې مستعمل کړله مانا بار بار دا ماتول کوي بار بار دا حکم ماتوي ثم يعودون بیا واپس کېږي دوی لما هغه خبرې ته نهوا عنه چې د هغې نه منع کړی شوي دي که جرګې مه کوئ ناجایزه جرګې غلطې جرګې مه کوئ ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول او جرګې کوي په خپل منځ کې په ګناه سره والعدوان او په ظلم کولو سره په بېانصافۍ سره یعنې په پردو حقونو خوراک سره او ومعصیت الرسول او خاص کر جرګې کوي په نافرمانۍ د پیغمبر کې چې پیغمبر خبره ونه منئ د پیغمبر په لار رانل شئ د پیغمبر عقیده مه ګورئ عمل مه ګورئ دا خاصې ثواب دپاره به دغه خبرې تاسو زه ورته وایي حدیث موږ د ثواب دپاره وایو د عمل دپاره موږ نه وایو قرآن هم موږ د ثوابونو دپاره وایو د دې دپاره ولې ختمونه متمونه به کوئ داسې که نه او دا وظیفې به پې کوئ دا قرآن دا کارونه هم کوي قرآن اصل مقصد دا دی لتخرج الناس من الظلمات الى النور واذا جاؤوک کله چې تا ته راشي نو حیوک بما لم یحیک به الله
سلام وایي پتا باندې، یعنی دعا کوي، بد دعایي کوي تا ته، په ظاهر کې دعا کوي تا ته بما په هغې دعا باندې چې تا ته په هغې باندې الله دعا نه ده کړې، یعنی تا ته الله په هغې سلام نه دی ویلی. ځکه د الله رب العزت ته طرفه خو السلام علیکم، او د السلام علیکم معنا دا ده روغ جوړ دې اوسېږي، په خیر او برکت سره دې اوسېږي، دا یې معنا ده. نو دا خبیثان چې وو کله به د پیغمبر خدا مجلس ته راله نو ډېر لفاظانو، دا ژبه به یې داسې کږه غوندې کړه او داسې په دبي الفاظو باندې به یې ویلي چې السلام علیک السلام علیک. نو سام په معنا د مرګ دی، یعنی مرګ دی پتا باندې، مرګ دی پتا باندې. نبی علیہ السلام ډېر انتهایی ذهین او صاحب وحی دی، ابه به پوه شه، ابه جواب ورکړه علیکم وعلیکم. نو معنا سره ما ته چې څه وویلي دا دې پتایي. دیو جن عایشه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها د پیغمبر خواته ناصره د یهودو او منافقانو یو زمره او ډله راغله او نبی علیه الصلاة وایي السلام علیکم. حضرت عایشه هم ډېره ذهینه ده، هغې فورا وویلي چې د خدای لعنت دی په تاسو باندې، په تاسو دې مرګي. کله چې هغې لاړل نبي صلی الله علیه وسلم عایشې ام المؤمنین ته ویلي چې ای عایشې لږه ګزاره کوه، لږ آرام نه کارله، دونه تیزي مه کوه، زه پې پوهېږم. ما ته ویل په تا دې هلاکت ما ویل په تا دې تاسو دې هلاکت. ما وله جواب ورکړی دی او زما دعا الله د دوی په باره کې قبلوي او د دې خبیثانو د اسخا خولې دي دوی هغه خیرې زما باره کې الله نه قبلوي. ته ولې ادایه کې؟ بهرحال ویقولون فی انفسهم، او بیا ځان سره وایي چې دا واقعي د الله پیغمبر دی، موږ ورته خیرې کوو، نو الله پې موږ ولې نه نیسي؟ لولا يعذبنا الله بما نقول، ولې عذاب نه راکوي الله موږ له په هغه چې موږ یې وایو؟ موږ یې پیغمبر ته خیرې کوو، دا که پیغمبر وی نو الله به غصه شوی و، موږ له به عذاب راکړی وی. الله رب العزت فرمایي عذاب مې دله تیار کړی دی و کافي دی، بل عذاب ته حاجت نشته، ادا دی چې جهنم ته م اچوم. حسبهم جهنم، کافي دی د دوی لپاره جهنم. او د کافي معنا دا ده چې بله سزا پکې نه ځایږي، بس جهنم پوره سزا ده چې کوم بدقسمته ورته لاړ تمام انواع د غمونو او تمام انواع د اذیتونو او د مصیبتونو سره دی مخامخ کیږي. یصلونها، دننه کیږي به دې جهنم ته، فبئس المصیر، ډېر ناکاره ځای، ډېر ناکاره ځای د واپسۍ دی جهنم. یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تناجوا بالاسم والعدوان ومعصیة الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي الیه تحشرون. اے ایمان والو، اذا تناجیتم، کله چې په خپل منځ کې جرګه کوئ، سرګوشي کوئ، یو بل څه په غوږونو کې پټې پټې خبرې کوئ، فلا تتناجوا بالاسم، نو میټینګونه او مشورې او شوراګانې په ګناه باندې مه کوئ، والعدوان، او دارنګې په ظلم باندې مه کوئ، ومعصیة الرسول، او په نافرمانۍ د پیغمبر باندې میټینګونه مه کوئ. چې تاسو راجمع شئ، راځئ لکه په دې خبره باندې متفق کیږو او دا خبره خپلوو چې آینده به دا قسم ګناهونه کوو، غلاګانې به کوو، زناګانې به کوو، شرابونه به څکو، پردي مالونه به خورو، مسلمانانو ته اذیتونه او تکلیفونه به رسوو، دا به نه کوئ. والعدوان، او دارنګې په ظلم باندې، عدوان دې ته وایي چې په بل باندې ظلم کوي، نو په پردو حقونو وهلو دپاره او د حرام خورۍ دپاره میټنګونه به نه کوئ. او خاص کر و معصیت الرسول، د پیغمبر په نافرمانۍ به میټنګونه نه کوئ. چې راځئ چې یو راجمع شو او سنت طریقې لار ونیسو او دې په ځای باندې د بدعات او د رسوماتو لار خپله کړو. نو جرګې به بالکل سړی نه کوي. ولې به نه کوي؟ وتناجوا بالبر والتقوی، جرګې کوئ، میټینګونه به کوئ، خو په نیکۍ باندې به یې کوئ چې هلکه دا د نیکۍ کارونه به څنګه زیاتوو. هلکه راځئ راجمع شئ، په دې خبره باندې میټینګ کوو چې دا نیکي به څنګه دنیا کې راشي، حق به څنګه غالب شي، حق به څنګه قائم شي، کفر به څنګه مغلوب شي، منافقت به څنګه مغلوب شي. دا
د کفر مختلف انواع مختلف قسم کافران دا به دنیا کې څنګه ذلیل شي. او وتقوا او دارنګې په پرهیزګارۍ باندې د الله نه ویریږئ، هر هغه کار مه کوئ، هر هغه خبره مه کوئ، هر هغه معامله مه کوئ چې الله پرې خفه کېږي. تقوا دې ته وایي فعل الطاعات و ترک المنکرات. بس په نیکو باندې چې څومره نیکۍ دي په هغې باندې حکم کول، او چې څومره بدۍ دي د هغې نه خلک منع کول، دا تقوا. نو په دې داسې میټنګونه کوئ چې پر خپل کلي کې یو خپل علاقه کې یو اصلاحي کمیټي به سازه کړو، او به دلته غل او ډاکو نه پرېږدي، او به دلته جوارګر نه پرېږدي، او به دلته رامخور نه پرېږدي، او به دلته چې کوم دی ګډېدونکی نه پرېږدي، او هلته به یو بېدینه نه پرېږدي. دې باندې که جرګې کوئ. او واتقوا الله الذي الیه تحشرون. ویریږئ د الله هغه ذات نه چې خالص هغه ته ستاسو د ټولو جمعوالی به کېږي. تحشرون را جمع کېدی به شئ هغه ته، مجهوله صیغه ده. اوس دا ناکاره جرګې دا د شیطان لمس دی. شیطان دا خلق اکساوی او راپاسوي او دا ناکاره جرګې پې کوي. انما النجوى من الشیطان. دا ناکاره جرګې دا د شیطان عمل دی، دا د شیطان لمسه ده، دا د شیطان ښودنه ده. او دا جرګې څه دپاره کوي؟ لیحزن الذین آمنوا، دې دپاره چې غمجن شي هغه کسان چې مؤمنان دي. دی به په محفل د پیغمبر خدا مجلس کې به ناستو، او رسي یو بل ته به یې غوږونه نږدې کړه، او بیا به رسي مسلمانانو ته کتل. نو مسلمان ویل چې دا خبیثان زموږ باره کې څه خبرې کوي؟ دا به زما د دې وجې نه حدیث کې راځي چې درې کسان ملګري په لاره باندې په مجلس کې، دوه به ځان لکېږي نه او پټه خبره به نه کوي، ځکه دریم ملګري ته په دې باندې خفګان راځي چې لکه دوی زما د ملګرتیا لحاظ نه کوي چې کومه خبره دوی کوي ما پکې نه کېنئ، یا دا خبره چونکې زما خلاف کوي ما ته د ضرر رسولو دپاره کوي ځکه ما ځان سره نه شاملوي. حدیث کې صفات د دې نه منه راغلې ده چې درې کسان چې په یو ځای کې په مجلس کې، نو دوه کسان به ځان لکېږي نه او پټه خبره به نه کوي. بعضې قومونو دا دغه دی چې بس تا ته به خبره کوي، خبره به څه خبره نه وي، او تا به لاس نه ونیسي هغلته به دې بوځي او پوس پوس به هلته کوي. دا ډېر قبیح او بدعتي عمل دی. دا هر قرآن او سنت د تعلیمات او هدایاتو نه بالکل خلاف کار دی. ځکه وایي دې دپاره لیحزن الذین آمنوا، که دا لازمي چې غمجن شي کسان چې مؤمنان دي، یا په دې دپاره کوي چې د دوی د عمل غمجن کړي کسان له چې مؤمنان دي. ولیس بضارهم شیئا الا باذن الله. نه دي دوی دا منافقان او یهود ضرر رسونکي دي مؤمنانو ته هیڅ الا باذن الله، مگر په حکم د الله. که الله د کومې خبرې فیصله کړي او تقدیر یې کړی خو به خود کېږي. وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. خالص په الله باندې دې اعتماد وکړي مؤمنان. په الله باندې ځان وسپارئ او الله ته ځان وسپارئ. او دقه توکل دی چې کوم زمونږ اهل سنت الجماعت او متکلمین علما وایي چې اسباب استعمالول او اعتماد په الله کول. کار تبا اسباب استعمال کی، گولۍ به وخوري سر درد به د خدای ښه کوي، ډوډۍ به وخوري مړۍ به د الله، اوبه به وڅکي نو تنده به د ماتئ الله. نه ډوډۍ مړول کولی شي او نه اوبه تنده ماتول کولی شي او نه ګولۍ د سر نه درد در کولی شي. دا هر څه الله کوي. دغه استعمال د اسبابو او اعتماد په الله باندې. او صوفیان حضرات توکل دی ته وایي خلع الاسباب. ذی مصری یو مشهور صوفي عالم تیر شوی دی بزرگ، هغه وایي توکل دی ته وایي اسباب لرې کړه د منځه، هغه به ډېر مخکې شوي. دا اسباب د سره مه استعمالوه، خو دا مسلک درست نه دی. حدیث کې راځي پیغمبر خدا وسلم ته یو صحابي راغی، یا رسول الله دې اوښ دې خپې ته پړی واچوم او وی تړم بیا په الله توکل وکم او کنه پرېږدم او په الله توکل وکم. جناب رسول الله ورته فرمایي صحیح حدیث دی
چې اوښ ته په خپه کې پړی واچوه بیا یې پرېږده په الله توکل وکړه. زی ناوخته دی انشاءالله العزیز بیا یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس نه به مجالس ته به سبق ووایي انشاءالله. دعا وکړئ یا الله موږ د قرآن په اسرارو لطایفو ترجمو باریکو باندې پوهه کې یا الله دې سره سره موږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. خدای قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. دې له څوک کار کوي کامیاب کړي، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بد قسمت یې تباهي کړي. یا الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي. خدای جامعه تعلیم الاسلام مندنی آباده کړي. دې کې څومره کمی دی خدای د غیب الخزانو نه پوره کړي. خدای دې کې څونه کمی دی د غیب الخزانو نه پوره کړي. د خپلو نیکانو صالحانو بندګانو زړونه د آبادولو چلولو قرض خلاصولو ته راواړئ. دې قرضونو ذاتي قرضونو نه موږ خلاص کړي. یا الله دې نه دین کارکنان پیدا کړي. خدای دې نه د جید علما حق پرست علما نډر علما الله پیدا کړي. خدایا د دې په ذریعه باندې د قرآن و سنت د اشاعت او د قرآن و سنت د خورولو کې یا الله دا زموږ د آخرت د نجات دپاره بهترین ذریعه وګرځې. دې په وجه الله زموږ نه راضي شي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار.